جی السلام علیکم. کوم خلک چې هغه چوایس الدین شاه علاقې څخه گرفتار ول هغه خلکو خو موږ کیس راوړل راولپنډي بینچ څخه هوم سیکرټري ته مارکسوس هوم سیکرټري به تاسې اوري نو د هوم سیکرټري سره نن موږ هغه هیرینګ وسو نو د هغه تفصیلات تاسو ته بیان کوم. یو څه کله چې هم پاکستان څخه ډیفولټ سي او پاکستانی ځان دعوه دا لري چې زه پاکستانی یم یا ما بچیان پاکستانی ول بیا چې هغه کله هم دعوه لري هغه اختیارات بیا له هوم ډپارټمنټ سره دي. هغه هوم ډپارټمنټ به بیا دا آرډر کوي چې هغه خلک واقع پاکستانی دي کنفرم کوي به راغوښتلی سي بیرته. نو دغسې کیس ته موږ وو چې هغه خلک نه کسان نیول سوي ول په دانو کې 3 کسان ډیفولټ سول لیکن هغه الحمدلله د افغانستان په بارډر باندې موږ بیرته راوغوښتل رالل د افغانستان بارډر باندې دوی رکاو سول موږ بیرته رالل او بیا موږ دلته یو هراسمنټ آرډر ورته واخیستل چې دوی دې مزید نه هراسه کیږي او دلته موږ په هوم ډپارټمنټ باندې هم موږ دا آرډر پاس کړو چې د موږ دا خلک د تر هغو پورې داسې اکشن نه اخیستل کیږي چې په ضد کې راسي دوی دا نور هم ډیفولټ کړي لہذا دا خلک تاسې ودروئ. دوی آرډر پاس کړو هوم ډپارټمنټ لننه څخه یو 3 ورځې مخکې چې دا کوم خلک چې دا کیس روان ده دغه به تاسې نه ډیفولټ کوئ تر هغو پورې نه به دوی په خلاف یو داسې اکشن اخلئ نوی کار به نه کوئ چې کوم نوی کار هغه به نه کوئ تر هغو پورې چې موږ فیصله نه یې کړې. نو نن د موږ تقریبا 1 غنټه پیشي شروع وه له هوم سیکرټري سره د هغه کې د موږ ارګومنټس دا اول د موږ موقف دا اول چې قانون یایي نوی قانون چې د مور کارډ خلاصي یا د پلار کارډ خلاصي آرډیننس 2000 د نادره ایکټ په تحت باندې سیکشن 5 کې تبدیلی رااله مخکې لفظ استعمالیدو فادر او اوس پیرنټس استعمالیږي نو د مور یا د پلار کې د هر یو ریکارډ مکمل وي هغه به پاکستانی بولي که پلار کارډ بلاک ده که د مور بلاک ده که یو خلاص ده د خلاص ریلیف د خلاص فایده به ته ماته راکوي د بند کارډ په تبه به مې نه نیسې نو دغه باقاعده اډیشنل سیکرټري ته موږ دا موقف دا درخواست دغه کوم چې امنډمنټ رالی تبدیلي راله دغه موږ ورته پیش کړل او سره د 78 74 کوم ثبوتونه ول کوم ټیسټونه ول ډي ان اے هغه موږ ټوله دوی ته ریپروډیوس کړل. نو انشاءالله د تاسې دعا په برکت سره دوی 3 ورځې ټایم اخیست ما ول 3 ورځې ته ما باندې ټایم هلته اخله چې زه خلاص یم بیا 15 ورځې ټایم واخله اوس زه ډیټیني یم ارسټډ یم سو ما ته منیمم ټایم راوشه ډیوریشن کورې ودان سبا بیا د موږ هیرینګ ده سبا په تاریخ کې به بیا موږ ورته پیشیږو نو دا پیشي به موږ سبا کوو د تاسې به دوا کوي انشاءالله دغه پیشي به کیږي که خدای کول دا به د موږ په حق کې موږ په حق کې به دا فیصله کیږي د الله په فضل سره. د میرټ فیصله مې ځینې غوښتې د میرټ فیصله درجه غواړم او د میرټ فیصله د ما په حق کې ده او که چیرې دغسې نه وه ظاهره خبره ده بیا به هاي فورم ته ځو نو انشاءالله د تاسو دعا برکت سره دا به د موږ په حق کې پاته سو بیا اسلام آباد کویټه او کراچۍ والو انشاءالله درځم تاسې خواته درځم د تاسې کیسونه کې د اسلام آباد کیسونه دغه ورې کوو د کوټې کیسونه په کوټه کې کوو او د کراچۍ کیسونه به په کراچۍ کې کوو انشاءالله. تاسې دعا پکار ده. مننه کوم د تاسې ټولو ورور یو عاجزه انسان انورجان ناصر له های کورټ لاهور څخه درته مخاطب یم دعاو کې به مې یاد لرئ. مننه کوم.